یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د تورات سپاڼې راغشتې وي. تورات کتاب آسمانی الله جل جلاله په موسی علیہ السلام باندې نازل کړو. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو نو د هغې تر بعثت پورې په هغې باندې عمل کېدی شو. بیا د هغې نه پس نه بیا منسوخ شو تورات. نو دغه وخت کې منسوخ دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ثانی دی. ما کتاب کتو مسند احمد ابن حنبل کې او کتاب الزهد والرقائق د عبدالله بن مبارک رحمه الله کې په هغې کې دي چې د اوراق لوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته نه راغلو، په د پاسه ودرېدو چې د دې څه لولي. چې ویې کتل نو د تورات پاڼې په لاس کې دي، هر څه باندې چې لیکلی شوی. عمر داسې دي تورات ولې لولي؟ ورته وویل چې یا رسول الله دې کې دعاګانې ګورم، بعضې دعاګانې پکې دي چې هغه ویم وی د قرآن پاک د نزول نه پس تورات کتو ته څه ضرورت دی؟ د قرآن کریم د نزول نه پس تورات کتو ته ضرورت دی؟ سخت الفاظ او انتهایی سخت گیری په هغې کې کوک. حضرت عمر فاروق چې وکتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت غوسه وی فرمایل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما. زه د الله جل شانه پر وبمحمد رسولا و نبیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې راضیم، د خدای پر ربوبیت باندې راضیم، قرآن میں امام و مقتدا و کتاب دے. په دې پسې